اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. دی لسم آیت پر سورۃ حامیم سجدہ. فَإِنْ أَعْرَضُوا نکچر دی مخوالو فَقُلْ نَتُورْتُ وَيَا انذرتکم صاعقة تاسو لیر درکم دچغنا مثل صاعقة عاد و سمود پشان دچغیچ نازل شوا پا عاد و سمود. آیتون آسان دی انشاءاللہ اور باب بند ختم خواہ انتہائی آسان آیتون دی. امام رازی لکی چی ربط رات دادی رستو سرم شروع شوا دشپگم آیتنا انما الہکم الہ واحد. ابیا حجتون دلائل لغیر پارا پیش کری شو انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. نہم آیت گئے نحاصل داغی داو چی الہ چی پدی صفاتو سر موصوف تے دمر قدرت قاہر لرین سنگ تاسو داغن انکار کوئے سنگ تاسو اغسر دا سپک سیزون شریکوئے چکر دا حجتون برابر شو پا توحید باندے نو دل دوی کچری دی د دلائل توحید نہ مخړی کنا بیام نہ منی دا دم دلائل بیان شو بیام نہ منی نو تو وای تاسو یې روم ګوره عذاب بد باندې شو عذاب څنګه پادیانو سمودیانو راغلو په پوره طریقې سره دلائل بیان شو په اکمل الوجوه خپوره په کمال سره اتا سو بیام په جهالت باندې اړم یې نستاسو علاج صرف په عذاب کړي. امام رازی دا ربط لیدي چې تاسو د مون سر شین کا غرګې کا تاسو نه پوهیږئ نه تاسو وال پکار دی. اوس قریش له تنبیه ده چې تاسو هغه رسوا کون انجام نه ویریږئ. هغه لپاره بعض تاریخي مثالونه دلته پیش کړي چې مخکې خلکو کله رسولانو نه منل نه هغه خلکو سره بیا شو عاد او سمود وګوره تا دا باغ پیش کی. قریش و اعراض ذکر په صدرم او پنځم آیت کې تیر شو نو مغی ته اشاره کی دلته کې چې تاسو خدای اعراض د مخړه اول فیصله کړی راو په خپل فیصله هم کړی چې موږ به دا خبره نه منو نه پیغمبر ته دی اوس پوهه چې تاسو دا فیصله ده چې موږ به مخ اړو موږ نه منو نه تاسو دا هغه کړهون کې عذاب نه غوړوي ریګه ځتا تاسو یې روما چې عادیان او سمودیان او داغي په نقش قدم چې کم خلک روانو کنه پاغي عذاب راغلو. تاسو ما نه منئ تاسو رسول یم نه مخکې خلکو رسولان نه نو منل نه غي زدا دا کار شو. تخویف دنیوي ورګي اعراض کوونکو ته او قوم عاد او قوم سمود بطور نمونه پیش کړي ښا. فإن أعرضوا پس کچری دی مخړی مخواړو تو وری وی کچری دا مشرکان مخړی د دې دلایلونه اے محمد صلی الله علیه وسلم کم چې دا بیان کړو ادي ایمان پاره باندې ورونړو مخړی دې د ایمان ورونړه پس دې دومره بیان نه قرطبی کفار د قریشو ته ایمان ترابله محمد صلی الله علیه وسلم داغه نه مخړی. امام رازی وی مخړی دغه دلایلونه کم چې مونږ بیان کړو او دې په جهل باندې او په تقلید باندې اړم دي په غلط تقریر شرکی. فقل نو پستو تو وایا چې تاسو دغه فیصله را کنه چې موږ مخړو موږ نه مونږ قران او موږ نه مونږ توحید تو وایا نبی انذر تو کوم زه روم تاسو تنبیه در کوم تاسو لا صاعقة مثل صاعقة عاد و سمود و صاعقة د تندرنا د عذابنا د عذاب د چغینا ټول معنی صحیح دي چغه بداهو تبا کی هغه تندر عذاب او هغه چغه هغه د ثواب پشان د عادیانو د سمودیانو چې پای کوم راغلو. ای تفسیر په خپل قران کې مونږ سپړو نه تو بری معنی کوي انذرتکم یوحنا زیروم تاسو یې خلکو تاسو به تباشه په اسمان نه برادون کې عذاب باندې مقاتلوی چې عاد او سمود د ترونو وروړو موسی او قارون د ترونو وروړو الیاس او یسام د ترونو وروړو عیسی او یحیی ترور راوړو ابن خالته. آیت معنی بویدای سمرقندی لیکي کچره تاسو عبرت نه اخلي تاسو چې کم قدرت او عظمت خپل دلایل بیان کړو چې مکه اسمان ما پیدا کړو بیا مخړوي
عادیانو سمودیانو باندې کوم عذاب راغلو او پدا سو راشي. سائقه ستو ابن جوزی وی المهلك من كل شيء، هر یو چیز هر چیز هغه تبا کون کې وجون کې هغه ته دا وی. ادا دو قومونه ول ذکر کړل ابن جوزی وی وانما خص القبيلتين، دا دو قبیله ذکر کړل د چې قریش با خپل سفرونو کې پدی باندې تیرې دل ښا. انذار معنی تخویف، قرطبی دا نور امام رازی ټولو کړي ای خوف دوکم هلاکن، سمرقندیم کړي دا معنی ز تخویف در کوم تاسو لا يروم تاسو. امام رازی وی الانذار هو التخویف، انذار نه مراد تخویف ته، یره در کوم تاسو لا دغه مترادف ته کنه، دا د پښتو معنی مونږ نو کو چې د انذار معنی تخویف صحیح نه د پښتو کې. تخویف هم دار بیٹه کې دي، خوف دار بیٹه کې نه، خوف الهی نو خوف التخویف هغه به د مترادف روړي، کله مترادف کفایت کوي کله نه کوي، نو به ټیک ته دای په کمزوري خو لیکن خوف دار بیٹه کې دي. عرب مفسرین دغه لګي. ابن کثیر رحم الله علیه کې جوای محمد صلی الله علیه وسلم د مشرکین د چې مخاړی ساده حق نه کتا سم مخاړ ودا غسنا چې ما روړي دی الله پیش کی تاسو دا زیروم تاسو چې تاسو باندې عذاب راهید الله طرفه لکه چې مخکې تیر شو خلکو باندې راغلیو او دای په هن په خلکو باندې لکه عاد او ثمود چا چې دای په هن کار کو. اذ جاءتهم رسلهم من بين يديهم ومن خلفهم، سورۃ الاحقاف کی آیت. واذکر عاد اذ انذر قومه بالاحقاف، دا تفسیر کی پیش کی. وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، دا رستو آیت راځي هغه سره ایکم کار کوي او دیکم تاسو لپاره با دې کارو کې. ها اذ جاءتهم الرسل، کله چراغلی وغه رسولان داغي. امام ابن کثیر چې ده کنه هغه د دوړو آیتونو تفسیر سره کې یوځای کړل دي، موږ ته بیا په بیان کې داغي په نوٹ کولو کې ډېر پرابلم وي. اذ جاءتهم رسول سره متعلق دی رب تخکار ده، من بین یدیهم ومن خلفهم کې ډېر کار دی. تفسیر د دې خلکو ډېر زیات وګت کړل دي چې سم مراد ده، صحیح مراد وي د دې نه سره راځو غیر ان شاء الله. اذ جاءتهم کله چراغلو وغیتا الرسل، رسولان ګڼ رسولان راغلو. اجمالی ذکر دلته کې د عاد او ثمود دواړو کې ښا ځان پویوا. دا دوا ایتونه چې دي کنه 13 او 14 دغه د دواړو فرقو د تباہی او دغه ګندا دتونه یو ځای ذکر کوي وجه د تباہی. رستو بدا 14 نو رستو بدا بیا ځان لکی، بیا به یو پارټي ذکر کوي بیا بل پارټي پدې چې پوهې نه پایتونه باندې پاسا نه پوښي. اذ جاءتهم الرسل کله چراغ للی در رسولان دي چا تراولو عادیانو سمودیانو ته من بین ایدیهم داغی د مخه طرف نه من خلفهم داغی د رستو طرف نه، دا حلقوم رستو. ها مطلب یې رسولانو دعوت سره ورکو هغه دا والله تعبدو د دعوت سره تاسو عبادت مکوي الله د الله سوا د بلشا. قالو نو دې دوالو فرقو خپل وخت کې خپل زمانه کې دا ویلو رسولانو د لو شاء ربنا، کچره زمونږ رب غوښته مونږ ته رسول را لېګل، دا رب غوښته لا انزل ملائکه خامخ ملائک پر لېګل وې مونږ ته تاسو نه را لګره. فإنا بما ارسلتم به یقین مونږه باغ سجدا سو پیلګری شی وی کافرون، انکار کوونکیو د رسولانو. هم جهاد د هر غاړه د جدوجہد کوشش او د قوم په سم کولو ذکر دی آیت کې ده. من بین یدیهم من خلفهم د هر غاړه کوشش کړم د قومونو عادیانو سمودیانو د نورو کافرانو طرف نه خپل رسولانو ته جواب آیت کې ذکر ده. اصلا د عاد او ثمود نورو کافرانو د عذاب سبب پدې کې ذکر کوي چې الله دا وې تبا کړو وجه سو اخر وجه دا وها دا وجه رسولان نه منل. اذ جاءتهم الرسل تبر ورسو سره ولګو زه روم تاسو پشان د عذاب د عادیانو سمودیانو عذاب چغیه تبا کړو. عذاب کله پدې راغلو کله چرایل اغه تر رسولان د دي عادیانو سمودیانو تر رسولان رالو. بیزابی وی چې اذ جاءتهم الرسل
حال من سائقه عاد، د حال د سائقه عادنا چې دغه په دی ول راغلی و، صفت نه راغی وی، حال له حال. من بین یدیهم، من بین یدیهم لفظی معنی خدا چې دغه د مخ کې طرف نه کړه. تو وری من بین یدیهم معنی دا چې الرسل التي اتت اباء الذين هلكوا بالسائقه من هاتين الامتين، د دې قومونو مشران ولم رسولان راغلو چاوی په دغه تندرونو تواشیو کنه. سمرقندی من قبل عاد و ثمود، د عادیان او ثمودیان مخکې رسولان راغلو، مخکې قومونه. ابن جوزی موی اتتاباهم ومن کان قبلهم، د دې پلانو نکان لو داغین مخکې کافر ول پیغمبران راغلو، واغینو منلن اغیم الله تبارک له ان په پوهه ها. ومن خلفهم ورسل د عادیان او ثمودیان نور قومون لم رسولان راغلو، اغیم نو منلن الله اغیم تبارک له. دې پلان نو دین رستم پیغمبران راغلو من بعد عاد و ثمود خا. سمرقندی سوق بغدام من بین یدیهم ومن خلفهم خوفوهم من بین یدیهم من امر الاخره. ایو تفسیر تانو کو کنه دا بل قسم تفسیر. دغه رسولانو داخله کېرولو عذاب د مخکرات دونکنا بین یدیهم صفت عذاب واجبا، ومن خلفهم او عذاب د ورنا جنت ته ول ترغیب ورکړو. ومن خلفهم د دنیا نه بیرغبت کړو لیکن د خلکو هغه نه منل. دیم تفسیر دی هغه بین من خلفهم. امام رازی پکې تفسیر ډیر گئی کم چې ما وختي عنوان کې ویلو، دا تفسیر امام رازی کړي. رسولان الله دی تر را لګل اتاهم من کل جانب، دی تر رسولان دی عادیان او سمودیان زرالل د من بین خلف ایدیهم و خلفهم. بل تفسیر دا بدریم تاثر شي. امام رازی وی چې پلارانو نکانو نوسی نه دی مراد مخ کې رستو، بلکې هغه وی چې دی عادیانو ته رسولان رالو د اخی طرف نه، د ګس طرف نه، د مخ نه او د شاده هر طرف نه رالو، او دی په هر طریقه باندې پوهیږي. اتوهم من کل جانب واجتهدوا بهم واتوا بجميع وجوه الحيل. رسولانو دی ته د هر قسمه طریقې باندې باندې اپلای کړي. اډو درې رسولان رالو خې ګس ته لریکا، دی ته خبره د اری غاړه وکړه. دا بل قسم تفسیر باندې واجب پینځم. دی ته په هر انداز کې په هر اسلوب کې خبره وکړه، دعوت او د پیش کا په هر انداز کې من بین یدیهم من خلفهم. د رسولانو د دعوت حال شو چاغي په رستړې کړي دي، اغي په ځان لا رشین کړي دا هر غاړه په هر قسمه طریقه باندې دا عادیان او سمودیان نور کافران پوي کړي. لکه د ابلیس باره کې الله ویلي دي سورۃ الاعراف 17 هغه داسوي ثم لا دینهم من بین یدیهم ومن خلفهم. زبد انسانانو باندې دا هر غاړه املکم جبهی تباکم. ٹھیک شو. امام رازی قد جاءهم هود و صالح داعیین الی الايمان بهما وبجميع الرسل. هود و صالح علیہ السلام راغلو دیتا دو کسان راغلو، هغه دې په مونږ ایمان وروړې په ټول رسولانو باندې ایمان وروړې. نزدک من بین یدیهم من خلفهم جمع راغله دي. خدای رسولانو هر کوشش پل کړی ها. دا معنا به زایم کړه من جميع جوانبهم، د ټولو طرفونو راغلي دي. دا نه چې شپږ طرف دي، سلور طرف دي، سلور پیغمبران نه، پیغمبر یو دی خو هغه هر طرف استعمال کړی دی، یعنی هغه ته په هر انداز کې خبره کړی دا. ټول مفسرین دا تفاسیر کوي ها. وجتهدوا بهم من كل جهه. ها نور تفاسیر هم بګ امام بیزاوی ټول جمع کړی دی. بیا امام رازی وی تفسیرونه دغه په دوه انداز کې کیږي، به لیکل یو انداز دی، یو توجیه کړي بلې بیا پرېخه دا یا تفسیر کې پاتې شوی نسخه زمونږ نیمګړی ده. خو امام بیزاوی بیا ټول احصاء کړي، هغه بیا ټول لیکلي. دغه کمال دار چې شی رازی تفسیر کې نیمګړی ده کنه، هغه بیا ته بیزاوی په څو ګور هغه پوره کوي. هغه من جهه زمن الماضی هغه یا د پخوان راغلیو، او خلفهم من جهه المستقبل رستم پکرا روانو. یا سو کوئی چې من جهه الماضی هغه زاله چې کم
کافرانو سره شو داغه نه يرول یا رستو کوم عذابون رواني داغه نه يرول بهر کیف او دا پکم احتمال شته دی چې ان یکون عبادت عن الکثره رسولان دې ډېر زیات راغلو ډېر زیات راغلي وای دا بنو زو بځه مخکې هغه ټول رسولانو څه بیان کو الله تعبدوا الا الله الله به الله تعبدوا الا الله په دې خبر راغلو رسولان راغلو په دې خبره چې عبادت باندې کوي سیوا د الله نه بلچا هغه سره به شریک نه جوړوي توحید کې هغه سره شرک نه کوي شریک بنه جوړوي په عبادت کې په نظر نیاز منښت کې الله تعبدوا به الله تعبدوا یا لا تعبدوا خبر ادا وها قالو ندیو ته جواب کې وي خپل رسولانو ته لو شاء ربنا کچه زمونږ رب غوښته څه غوښته ان وحده چې موږ دې هغه یو غنو د بل چا عبادت نه کو نه خامخا موږ ته به د اسمان رسولان را لېږلې وي عداوت په موږ لاغي را کړو کوم تاسو موږ ته کوي چې ملائکه نه دی را لېږل تاسو خو زموږ ته انسانان یې نه موږ تاسو نه منو دې موږ تاسو نه منو تو بری داسې وي موږ ته آدمیان نه را لېږلو ابن جوزی ویلو شاء ربنا لانزل ملائکه کشر الله پاک د مخلوقات له دعوت ورکول غوښتل چې د اسلام ترا غواړم ملائک براله غلې وي انسانان به نه را لېږلې ان هغه بشریت دا منافی وګڼو د رسالت لپاره چیرې انسان څنګه رسول کیږي شي دې تم شبهراله مخه دا کنه ودرې دو شبهراله شبهه کم دی تو رسول کو پرتا دلیل دا پیش کړ رسولانو تکذیب وکړو دلیل کیسه پیش کی چې تاسو رسولان د دې سي ته دروغجن یې زکا که تاسو رښتینی و نه الله پاک به انسان نه را لېږلې ملائک به را لېږلې قالوا لو شاء ربنا بذوی کافرانو جواب کې دا وی چې زمونږ رب دا وخت رسولانو د رسولانو ارسال ولېږلې غوښته نه مونږ ته ملائک را لېږلې فإنا بما ارسلتم به کافرون پس یقین مونږه پاغه چې تاسو په لېږلې شي وی پاغه باندې کافرانو انکار کوونکي مونږ نه منو تاسو انسانان یې نمنګم پدې وجه نه منو تاسو وایي موږ رسولان یو دروغ وایي چې الله رسولان را لګي نه ملائک به را لګي شبهات ته وکړه دا دي شبهات دي هم پوچی خبره په دې باندې مې مرور کینی الکه کینه سره خبره حل کا پوي بریږي فإنا بما ارسلتم به کافرون تاسو چې کوم خبره کوي موږ دا کم دعوت را کوي موږ دا غیر انکار کوونکو کم انذار را کوي کم تبشیر را کوي دا خندنه کوي پر قرطبي وي موږ نه منو تاسو خبره شبهه پیش کړ نبی په وجه شبهه پیش کړ ولما ذکروا هذه شبهه امام رازی لیکي شبهه پیش کړ غنا ارستو جماعت وي تاسو موږ د انسان ملائک نه چې ملائک نه تاسو رسولان نه نه په موږ باندې لازم نه چې موږ تاسو خبره قبول وکړو موږ تاسو نه منو موږ ویلې جواب امام رازی سورۃ الانعام کې بھی ما کړل دي نه اخر کو جواب ورکوم چې هغه تفسیر رازی د تفسیر امام رازی پورا تفسیر نه دی بل چا به کار کړل دې کې ولې چې ما انعام کې کار کړل او یو تفسیر د په دغه کې د ما ویل چې د پلان نه روایت نقل کړي او بل ابل سورۃ ختم شنه کې څه دا تفسیر ما ختم کړ زپاره کې مو دا تخالی روز ده کنه خام دا خبر دی به طور استهزاء کوله امام رازی وی دا دی خندل رسولانو بیزتی وکوله فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا بآياتنا يجحدون استاد د یو فرقه ذکر کې عادیانو باندې شروع کړه تا ته حوال اجمال وکړه کنه د دوه ایتونو کې 13 14 کې اجمال لې اوس ته یوې فرقه تفصیل کې عمده غربت ده عادیانو تفصیل وګور راشه مخکې اجمالو دغه دوړلو اوس تفصیل کې د عادیانو انداز وګوره د کفر رویه وګوره باغی باندې بیا عذاب وګوره او پسې به سمود ذکر کوي ښا دا غربت ته تر 24 آیت اخره پورې ښا هر چا عادیان دي قوم د عادیان دي کنه فاستكبروا في الارض نغيلوا يقلب مکه کې مشروطیه کوله بغیر الحق بنا حق وقالوا ويل من شد منا
سوک زیاد سختی زمونگنا سوک اچتی زمونگنا قوتن پتاقت کے منگ سپر پاوریو اولم یرو جواب ہوتا گئی آیا دی سوچنے رکڑ دے آدیانو دادان دا چڑے طاقتور و مٹور ہوئی زمون کڑے زبردست مسل دی سوچنے کی ان اللہ الذی خلقهم شیکن اللہ غزات چی دیئے پیدا کردی دی لیکن تا چی جا چوکڑے آگا خوستانہ سے سیوازو رو وردے پدے دے سوچ کردے دے ہوا آغا اللہ شد منہم قوتن آغا دین دیر زیاد زور وردے چوری چوری بلی کی گورے وکانو بی آیاتنا اجحدون او دی زمونگ دایتون انکار کهو دی زمونگ دایتون چه انکار کهو اللہ وی دی عادیانو دازان تیچے پاور پول بی گورو زمان احکام زمان موجودات نمانر عادیانو مرز اغا استکبارو تکبرو دا استکبار پا دی وجہو چه بدن و وجودنی مضبوطو دی پا دی خپل طاقت و تکبرو دی زورورتیا پا نشکی نخپل پیغمبر حود علیہ السلام خبر نور دے منگی اڈو اورو ند سرنا دانا شوالا بی اللہ سرنا کوزکڑا کنا پا ہوا باندے ملکلا ہوا اسے شے دے اغمٹی دی پکار رانے لے فاما عادن حال چا عادیان دی قوم دا حود علیہ السلام فاستکبرون اغی تکبر کو دا خپل رب دا احکامونے تکبر کو دا نلویو گانو ازمکا کی مشروٹی کولا تکبر کو سرکشی کولا و جبر سمن قندیوی دی مخواو دی ماننے زان لویو گانو لا الہ الا اللہ کی دیکھ بینکلا بندگانو باندے و چکم دا حود علیہ السلام مرگرو اغی سر ایمان راوڑو پاگی باندے ظلم کهو پاگی باندے گورا زان بے بارا گانوی دا سپک خلق دے خصیص خلق دے دیکھ وڈر خلق وڑا دے استکبار امام راضی پدے کدو توجیحات تھی دا جتزان برابر حساب ہے نور تاڑو گیا نا چھے اظہار النخوت والکبر تکبر اظہار کہے کا نا اور نور دا بالکل سلام ہم چاہتا نکوئی دویم دا چھے نور داغین پزور کارا غستل داغین سرمونو بازے چمڑتی اوبازے ازان پہ برکڑی بدماشی کا نا بغیر حق پناہ حق باندے اللہ اتر دی اجازت نو کرے اللہ تا حکم نو کرے تکبر کولو سی جو تویلو ناغے نہ کولو اچھا کم نہ منو ناغے کول پناہ حق باندے عمل کو احسان مخلوق سر نہ کہ امام راضی بغیر حق مضاد للاحسان للحق وقالو دی بداول دا بیول من شد مننا قوتا سوک زیاد سخت زمون پتا قد کے ابن جوزی بھی حود علیہ السلام دی ہوئی رول دا اللہ دا عذاب ندی پا جواب کے داوے خواہ تا عذاب راولا مونگ دیر زورا ووڑی مونگ با دا چلو کنا مونگ با عذاب دیس مسکو آغا دا کنا قرطبی ہوئی دی بخپل وجودونو باندے غرور و تکبر کو چی اگا دا عذاب نو رول دی خپل باڑے مونگ دا عذابون ننیرو کہ مونگ دیر مضبوطی ہو مونگ عذاب دا زادنا شرلی شو مونگ کے طاقت دوم ردیں باڑے غٹے وی غٹو کنا سل گذا یا شپیتا گذا بردی داغو سنگل چه ہوتا وی دوم ردی ابن عباس نقل دی عراف کی تیر شوی دی استکبار سبب دغه ده دا باډو غټواله چې ډېر غټ یما هغه سقول خوري اسه بس اولم يروا ان الله الذي خلقهم تکبر جواب پدې دی وته کوي آیا دې سوچ نه کوي دې فکر نه کوي چې کین آغاز چې دې پیدا کړی اغه الله هو اشد منهم قوتا اغه زیات سخت دینه په طاقت کې دی دغه عذاب نو یریږي دا گرفت ګوره ډېر سخت ګوره تاسو شي مړه ته پیدا کړی غي جوړ کړی غي نه چې ته جوړ کړی ته دومره زور او طاقت ته درکړی سوچو کا دومره مضبوطه باډي درکړی دا هغه په خپل سم زور ووري تعالی هغه درکړی دا رسول دا نه غستی نشي تاسو یې سیت څه دا د قدرت خو انتها نشته ده وکانو بیااتنا یجحدون ویودی زمون آیاتنا زمون دلائلنا زمون حجتنا زمون معجزاتنا یجحدون یکفرون انکار کا ان کی و کفر کا ان کی بیزاوی بھی امام رازم بھی خپوشو چې دا رسولان سوئی دا کم دلائل و حجتنا معجزات پیش کی دا پا حق دی لیکن بیم نمانو نہیں منو رسولان نمانل تکبر کون سوف ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات نو اولیگا منگ پدی باندے پدے کافروم
ولېږه موږ په دې عادیانو باندې ریحن هوا سیلې باد سرسرن تیزام ګرمه وا ګلې وا پکې سوزول کول یخول کول आवाज ډېر ناکارو ټولې معنی صحیح فی ایام نحسات پس پیرو ورځو کې یو ورځ نو ور ورځ په اواو چلو لبیخه بنیاد ولويسو لنذيقهم عوام په ولې چلو د دې لپاره چې هغه ته وسکو دې مټور خلکو ته وسکو عذاب الخزي عذاب د رسوای فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې تخفیف دنیوي دي کنه ده کوم خلکو چې رسولان ندي منل کډه زو اور خلک الله تبارک کړی دي د آیت دستابه مخ کې ده ولعذاب الاخرته يخزوها ما عذاب د اخرت ډیر رسوا کون کې دي کم کافر چې رسول نه مني کم انسان چې رسول نه مني دنیا کې ملوي عذاب ورکوم آخرت کې مول ورکوم آخرت کې به ډیر شرم وهم لا ينصرون والتبا دغه امداد نشي کېده خلاصي به الله نه سوکو کافر ظالما چانس درکړو عادیان باندې عذاب عادیان باندې کوم سائقه راغله کنه دا غي تفسیر دلته دا 13 آیت کې ولوستل کنه سائقه نام يروما نسائقه کم دادا ځکه مال دمانه کوله چغه پیرا تندر پیرا غدا کنه ريحا صرصرا في ايام النحسات نو لګه موږ په دې عادیانو باندې هوا سرار به کاو کنه سوګي ګرم هوا مراد ده سوګي ډېر زیاته یخه سوګي یخ هوا د आवाज ولدا هوا د پای کې سخت غلې دا ور دي بګه یخ نه کړی نه ټیک ته بس هوا چې سمرقندی ریحن باردن هوا و یخا आवाज پای کې لکه د مچودا بنگاری جی یا ور جسنګ سوزول کی ټکار کی هغه شانته وا تفسیر د سائقی قرطبی وی چې الله په دې رو لګلم یا هوا وا شدید البرد وشدید الصوت والحبوب تیز چلیږي او چې کوم आवाज کی چې سم आवाज تیز ډیر چلیږي ډیر تیز طوفاني کنه خپل یو आवाज خطرناک نه شان hebatnak आवाज و مجاهد ویته تیز आवाज چې مسامو تن نوتا سوګي د سر او سر نه ماحوز ده نه په عربی کې برد ته وي کنه غلې ته وي قلم سرار کوي کنه आवाज کوي چې تیلی کنه صحیح کلم جی کنه پن چی پن پال پن هوار څه تبا کړی دي یا تخته باندې کلم به راخ کنه आवाज به کا ابن سکیت وی سر یجوز یکون من السر وهو البرد سر دا ممکن نه جاز سر نه ماحوز سواد سره دا برد ته وي غلې ته وي او دا چغه تم وی سړی ورو ټکی سریر الباب ایتم سریر وی ومن السرته سرته وهي صيحه چغه تم دا وی لکه فاقبلت امراته في سرته وی لکنه خدمه ما شوغه چغه ولا فسكت وجهها وقالت جوز نقيم کړه او سر د یو دریاب نوم دی په عراق کې ابن عباس نقل لي سند نشته چې الله په دې باندې د ګوتمه برابر بس لګه هوا لکسوري او دا کړه هوا به کراتنه ما لګه وا لیکن زور اور ډېر او خلک غرق امام ابن کثیر دا ټول معنی نقل یې کوم چې ما وې ناغه صحیح دا چې دا واقع دا ټول صفاتو هوا وا شدید وا قوی وا گرم وا یخوا کله ګرمه دا کله یخدا دی خپل طاقت باندې غرور کړو کنه ګرم کړه سم یخ کړه بیا اسړې لانچ کېو کنه روانو نو سزا ولا ورکول لانچ کې لاس بار کو اخو غلې ور دي لاس منټه ولا بار کړو په شیشه کې چیرې دنه کنه لاسه وره شو پسټه کې بیا وو لاس ته پرې وته اچھا وای نور خلکو ته زمون نمبر دی وسو لانچ کې بار کړو ولا لاس منټه بیا شیشه کې را دن راخ کو لاسه وره شو نه ګرم کړل یخ کړل بیا ګرم کړو او تبعی د مخ دې نه الله د موسی تی دا بس حال بوله دي خلکو هغه دریاب چې کوم ابن کثیر دغه امام رازی وې کنه عراق کې دی ابن کثیر می هغه دریاب هغه بلاد مشرق کې دی زموږ علاقو ته مشرقي ملکونه وي هغه سر کی आवाज ډېر زیات تیزی په دی او ته سر وي مونږ سر بل ته وایو کنه حاقه کې سورۃ الحاقه کې مې ته اشاره کړې بیریحن سر عاتیه پداسه هوام تبا کړل چې سر راره کو کنه عاتیه او سر کشو ماته انکه وام
اوا کم نه چره دلو فی ایام نحسات پاغرز سپیرو کې سوک نحسات معنی المتتابعات پر لپسې سوک نحسات معنی مشائم سپیره رزوي شروال رزوي سخت رزوي سارو د اتوار چې شروع شو سوق جمعه رضوا سوق یوم الاربعاء وګنا ما بودو غنا نو كنا اخر شوال من يوم الاربعاء الى يوم الاربعاء دا یو شروع نه بلې شروع پر شوال ورځ وی اخیره ور وځوي سوت الحاقه کې و مایت کې 7 ليال و 8 ايام وشپې اترځوي مسلسل روانه په دې باندې هوا چره ده مسلسل ظلم مسلسل دوی پکې غندو پکې مسلسل روانه وي کنه یخه ګرمه توده یخ دو حق داوي امسک الله الذين درې کاله باران بند کړو هواګان رااله هواګان ارس بندو کنه باران به بندو نو دی لړل مکیتا حالت بدی استسقا وخته کنه جم دی باندې بلانجرا دال تبسوک لړل نه دوا به وکړه به الله پاک مسله حل کړه کوم مسلمانو کو کافرو نال زبدی تل بیا نسب ګالدم تلو چې باران وغوړو جدي به دوا وکړه باران براغه هواګانې براله پوښوي او کله چې الله پاک باران نه کو پدی بیا د سخت هواګان را لقوم الله تبارک نحسات نحسه جمع نحس نحسا د سعد او سعید مخالف ته سپیرو متضاد دي کنه د سعد سعید بختور ته وی کنه دا متتابعات مختلف معنی خلک دا صد پر لنذيقهم لکي نذيقهم عذاب دې د پاره دا هواګان دې د پاره او چي دې د پاره چوسکو مونږ دي کافرو ته اصلنا سره متعلق ده 100-200 کو عذاب الخزي عذاب د رسوای فی الحیات الدنیا بجن دنیا کې دی زما د رسولانو بیزتی کولا دی زما رسولانو خبر نه مې لغي احکام نه مل خندانه و پوره کوم مولا چانس ورکو موقع مې ورکړه د پوره لپاره مې رسولانو لګل دي نه منل ولا عذاب الاخرته خامخ سزا د اخرت اخذا زیات شرمون کې دا زیات سخت ده د کافرو لپاره وهم لا ينصرون او دی باندې سمادت نشو کوله پرز د قیامت الله نه سو خلاصول نشي څنګه دنیا کې خلاص نشو واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون واما ثمود هانت ثموديان دي فهديناهم نمنګه ته هدایت لارو خودلا فاستحبوا العمى يلون دوار خوخ ما پسمګل ناری بیا پټه پوښول منګو د رسولانو لګل تنظیمات موکلو ناری کګلار خوخ کړه نسو شوفا خذتهم ناری راګر کل سائقه العذاب الحون چغه د ذلت عذاب بما كانوا يكسبون دا عملون د وجه چي کول قصه د عاد ذکر شو قصه د سمود رویه په عذاب د دوی من نمونی ذکر ول ستل زائد کې واما ثمود فهديناهم هر چې سمودیانو نو مونږه د لار خو له ودا حق لار مو تو خو له مونږ ته باطل سپینو تور جدا کړو مونږ ته کفر مو خو ایمان مو خو مونږ دعوت ورکړو دللناهم دعوناهم مونږ دعوت ورکړو مونږ رسولان لګلیو ار رسولانو دی پوهه کړل نبي فاستحب العمى فاختاروا العمى دی خو کړه اختیار کړوندواله زلالت او شرک غلط لار او توحید پر خودو په مقابله د حق لار کې باطل خپل کو ایمان پر خودو کفر خپل کو بصرناهم مونږ لسترګه روخانه کړو مونږ ته بیانات کړو په داغي د نبی صالح علیه السلام په ذریعہ داغي مخالفت وکړو تکذیب وکړو معجزه وخته مونږ له او خولې غل دي زخمی کړه فاخذتهم صاعقه العذاب الهون نونی ولدی عذاب چغه الحون سپکون کې بیزت کون کې شرمون کې تبا کون کې دی پای کې الله سپکړل الله بدی باندې صيحه چغرو لګل زلزلې پرو لګل ذلت پرو لګو بما كانوا يكسبون دا ګناونه وجدي کول کفر دی کوم شرک او نور ګناونه کول صالح علیہ السلام تکذیب کو اوخه زخمی کړوا
ونجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون ونجینا مونږ نجات ورکا مونږ خلاص ورکا الذین کسان لا آمنوا چې ایمان په توحید راوړو ایمان پر رسولانو راوړو ایمان په معجزات راوړو کا قوم د عاد کې هغه مؤمنانو کو قوم د سمود کو یا نور پیغمبرانو په امتونو کې کوم مؤمنانو الله ما بچ کړو نه محمد صلی الله علیه وسلم استا مرګري بچ کوم کافر بتبا کوم قانون زمادار جز مؤمن بچ کوم وکانو یتقون او غی تقوا اختیارون کی اغه یریدل د الله د عذاب نه الله د نه فرمانه نه وعید ذکر شو بشارت ته مؤمن ته مؤمن ته خوشاله وسخه تب الله رسول مین الله رسول پتا مین دی الله بری بچ کی خان ټینشن مالا کوم خلکو چې پر رسولانو باندې ایمان راوړل انذار نه د رسولانو د انذار نه متنبه شوی دی ویښ شوی دی متنبه شنو تقوا زندگی اختیار کړه نه الله تعالی دا خلک د عذاب نه بیا بچ کی په دې آیت کې عادیانو سمودیانو د دوړو قوم مؤمنانو طرف ته اشاره ده نور مؤمنانو ته چې الله مؤمن له نجات ورکړي ونجینا الذین آمنوا بچل مونږه کسان چې ایمان راوړل د عذاب نه بچل د سائقین هم بچل صالح علیہ السلام باندې ایمان راوړل مونږه غي بیل کړل ای قومونه باندې چې کوم زامونه راغلو کنه من تلک السائقه دا غي نه مونږه بچل دا هنکار مونږه محمد صلی الله علیه وسلم ساده امت مؤمنانو سره او کافرانو سره کو وکانو یتقون او اغید الله دا عذاب نه یریدون کی لغوی معنی باندې چواله معنی به یریدون کی وکانو یخافون الله دی بيد الله دا عذاب نه چې بدی باندې دراشي ناغید الله دې ایمان راوړو هغه وعید نه یریدل بل معنی وکانو یتقون او غیزان بچ کون کی د شرک نه د فواحش نه د اوخ د زخمی کول نه د معجزه وکنه هغه د زخمی کول نه ځان بچ کړو الله یې مادي بچ کړو مادی بچل ابن کثیر معنی کی مادی کافرانو په دې مینس کې دا ټول کې د مؤمنانو بچ کو هغه ته پوښي عذاب مونږ رسیدو ورځ عذاب دی خدا مؤمنان ته ما پاکو باسل هغه ته هیڅ ضرر او نقصان نه رسیدو او دا پس وجه ایمان او تقوا ها اسباب د دخول نجات کنه ایمان بالله بالملائکه بالانبیاء بالکتب بالاخره ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون 18 آیت پر تخفیف دنیوی دو نمونه په ذکر شو ټیک شو اوس تخفیف اخروی ذکر کړي د دې کافرانو لپاره هم دغه دوه ډلو لپاره او د نور کفارو لپاره چې هغه رسولانو لار نه اختیاري رسولانو بیزتی کوي هغه نمونی ويوم یاد کا غرض مشرکانو دي ته لګه غرض یاد کړي نبی دي مشرکانو ته پکمر یحشر اعداء الله یحشر جمع بکلی شی اعداء الله د الله دشمنان د الله دین او د رسولانو دشمنان الله دشمنان شته که نشته اولیاء هم دي او اعداء هم دي اګه چې د الله دشمنی نو ماته به چاره اوستیو زما ستاسو دشمن مې کنه موږ څه سيزانیو الله سره دشمنی کوي الله پیدا کړی او غسر نه لګی دا کوم خبره جمع کړی شي الن نار ور تبه جمع کړی شي فهم یوزعون ناری و تقسیم کړی شي په ډلو ډلو کې چورګرا غټ کا پیر ده نه 1 نمبر مرتبه ته خو جواب دا 2 نمبر ده نو 2 تا مرتبه کې کنه ربط هم تاسو ته وای کنه د دنیا د عذاب نه پس د آخرت رسوایی تخفیف اخروی مونږ دی دا وایو و یوم واذکر یوم سمرقندی ابن کثیر وی اذکر یاد کړي مشرکان ته چې تان منی شرکونه کی اگر ته یاد کړي یوم یشرون الی النار پکمره چې بدی جمع کولی شي ورته جمع بکلی شي ورته اعداء الله دشمنان د الله ورته به جمع کلی شي ورته جهنم ته اعداء الله سوق دي الذين كذبوا رسله اخر کی رسولان نه منی رسولان د احکام خلاف کوي قرطبوی فهم یوزعون دی بال تیسارول شي تو بدی دا معنی کوي فهم يحبس اولهم على اخرهم اول نه تر اخره پورې به ټول سار کړي ولې به سار کړي سمرقندی وین 1 نمبر به ودوري کې ټول کافر برابر شي بیا سره حساب کتاب کوي رستو کنه سار کړي ټول کافر حساب بو سره کوي یا 1 نمبر یو جوړې چې ورګرا کثار ټول برابر شي ټول به ورما مخ کوي چې یو ځای ټول ښه حساب شي ورګه ټول برابر شي ټول برابر شي ټول کافر نه بیا سمر قرطبی یساقون و يدفعون الى جهنم چلول بشي او دفقول بشي جهنم تا
نکله چې برابر شي ابو الاحوص فیضا تکاملت العده کله چې شمیر پوره شي کنه نا غټ مجرمانو باندې به شروع کړی شي چې غټ زندګي یک نمبر ته دی ډېر ته شه دی ګروپ دای ګروپ جدا شه دا نور ته جدا شه دی خوښه دا نور دی خوښه امام رازی وی چې ګوره والمقصود بیانو انهم اذا اجتمعوا سالوا عن اعمالهم کله چې دی جمع شي کنه مقصد دا دی چې دینه به د عمل مبارک ته پوښ کیږي جمع کین به ته پوښ کیږي جمع کی به سو کې ابن کثیر وی زبانیه به جمع کوي زبانیه پرخته به جمع کوي مریم کې تیر شو 86 کې ونسوق المجرمین الى جهنم وردا تیر شو خان یوزعون نو پسې خبر روانه حتی اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم خبر جاری کټ نه لګوره ګروپونه کې یا جمع کوي نه حتی اذا ما جاءوها ما زائده معنی نه کیږي دا نه چې وی ورته واپس زائد ده تر دې چې کله هغه ته حاضر شي ورته حاضر شي شهد عليهم دغه کې شی حذف ده دینه با تاسو کوی کفر او شرک هم کړي دی بوای نه خانم نکړي په خپل بوله مهر وي نشهد عليهم سمعهم گواهی بو کی په دې کافرانو باندې غوګونه داغي چې او غلط خبره غلط سيزونه په موږ باندې اوریدل کم سینه چې الله مونږ کړه ونه غیب موږ اوریدل قران را باندې اوریدل وبصارهم واسترګه داغي به گواهی کی په دې باندې چې او حرامونه ته قتل وجلودهم سرمن داغي شرم گاونو په دې گواهی کی په موږ باندې حرام کارونه کړی بما كانوا يعملون دای کارونه گواہی به چې دی کول زو بسي وقالو دا کافر بوای ملامت کی بل جلودهم خپل سرمنو ته بوای سو خپل شرم گاونو ته بوای عجیب شی زما الله سے زما خلاف لګیای لما شهدتم علينا تاسو سوجدا سے چنه چې گواہی وکړه پمونګه دا وګوره عجیب کار دی قالوا غيبوا تويان تقن الله الذي مونږ لا ذات گویا طاقت را کړل دي انتقا کل شی چا ارسیز د گویا طاقت ور کړل دي وهو خلقكم حال دا چې تاسو پیدا کړی اول مره اول ظلم مخکیم پیدا کړی او الیه تو جون هغه تاسو واپس کولی شي پیدا کړی تاسو خبر کو دنیا کې د خپل الله صحبه ودوي او واپس کړی شنو اوس هم تاسو خبره کوي وما كنتم نو تاسو تستترون چې اندېښنه مو کوله یا ځانم پټو زمونږ ان یشهد علیکم د خبر نه چې گواہی بو کې به تاسو باندې سمو کوم غوګونه تاسو ولا ابصار کوم نسترګې تاسو ولا جلود کوم نصر من تاسو د خلکو نه ځان پټولې کې نسترګې غوګنه سر من نه خو ځان نشه پټولې ما نه خو ځان نه پټاو کنه ولكن ظننتم لكن د هر سبا وجود تاسو دا ګمانو ان الله لا يعلم شيئا الله نه پويږي کثیر مما تعملون پډرو کارونه چې تاسو کول تخویف سراسر یو اسانه خبره ده کنه سره پس پکې ګران دي تاسو ډېر کارونه چې هغه تاسو کول تاسو الله ته پته نشته او دا تاسو چې کوم ګمانو چې الله نه پوي کنه وذالک ظنکم الذی او دا تاسو هغه ګمانو ظننتم بربکم چې ګمانم کړو د خپل رب په باره کې ارداکم هلاک کړه تاسو دی ګمان فاصبحتم نشوه تاسو من الخاسرین تاوانیانونا فإن يصبرون کچری دی صبر کوي پدې ور کې او کنه کوي حذف ته او لا تصبروا سواء علیکم اغیت بصروکا فالنار مسول لهم نور د دې داستوګ نه زیاده وإن يستعتبوا کچری دی پیمانتیا خره کی دا جهنميان چې موږ پیمان یو موږ معاف کې الله پاکا نفما هم من المعتبین نددیخ پیمانتیا بنشی قبلولے تفسیر دے گورم حتی اذا ما جاؤوها سورۃ المؤمن کے ذکر شو جو مشرکان بد شرک نے انکار کی دلدہ بیان کی چکر دی انکارو کی عذاب بدی بانے گواہی شروع کی حتی اذا ما جاؤوها یعنی اذا جاؤوها ما سره کلام دی ور تراشو پستر کو باندې ویني سمرقندی جهنم اوین الله بودوي استاغه یاران سو شورکا چې تاسو مال جوړ کړو سجو دا دمانو خلاص کی کنه راشه اوس د باندې دومره لوی سخت ده ورته بځي راو لکنه چې مان د اخلاص کی غبا باګانو دی جوړ تو ګور الله قسم په خدای کوم شرک کړی قسم بلته والله ربنا ما كنا مشرکین الله ولا بخله باندې مخروي نه لاسو نو اندامونه بلګیا شي خبره به شروع کچاو
مونږ باندې سجدي لګول غیر الله، مونږ باندې دا قواله شرکی اوریدلې دي، مونږ باندې منښت د زیارتونو خورلې دي، دا لګیا بشي به. ما ظاهر قرطبی شهد علیهم سمعهم گواہیبو کی پدی باندې غوګونه د دی ابصارهم واسترګې دی او سر من د دی پاغه کار اغه ملنو سره چې دی کول پاغه به گواہی کی چې غوګونه باندې اورې دل کړی دی حرام او سترګو باندې دل کړی دی. سو ګوي د جلود نه مراد فروج دي، شرمګاونه دي. امام تو بری وی سید آدم چې سرمن نه مراد سرمندا، سرمن ته بس مراد عام یو لګاو کنه. سوګوي چې د جلود نه مراد ایدی ارجل لاس او خپې دي، سوګوي فروج دي شرمګاونه دي، سوګوي نفس سرمن مراد ده، بس سرمن جلود نه جلود مراد ده. ما وردی نورم دا وي حدیث هم پدې کې موجود ده. نبی سره مسکه او خاندل هغه ته پته ما ولې خاندل، هغه ته الله رسول ته پته ده تاسو ولې خاندلی. هغه رب چې خپل بنده سره خبرې کوي زه هغه پوره مال خاندار عالم چې رب ته ما ظلم نه ولې نه دغه کې ای ولې نه ما خو ظلم او زیاتې نه کړې څه ګوام نشته ده. هغه استان نفس پتا باندې نن پوره دی ګوام کرامن کاتبین پوره دي نه په خپل بوله مهر وي نه د وجود ارکان دامونه بلګیا شي غته الله وی چې وای خبره کوا نن دامونه بلګیا شي ارادای کړی نه زبس وی واستبا شوزا زبس سړکو رشي. قرطبی می الجلود یعنی بها الجلود گواہی بکی په د باندې سرمنه غټن دامونه. اکثر مفسرین دا وی ابو جعفر او نور فرا هغه اراده بالجلود الفروج شرمګا مراد ده. امام رازی وی د خلکو اختلاف ته پدې کې چې دا گواہی بسنګ کوي سرمن بسنګ لګیا کیږي. امام رازی درې اقوال دی پدې کې، یو دا چې الله تعالی يخلق الفحم والقدرة والنطق، پویا او سمجھو قدرت د گویا پیدا کی پدې کې لکه څنګه چې سړی پدې خلګي پدې جبه کې طاقت ته د خبرو کولو جبه غوخه ده کنه الله ول څنګه خبره आवाज یو د یخې دلته حالته سیستم خو الله تګران نه ده. دویم دا چې الله بدای اعضاء ول आवाज اصوات आवाज پیدا کی حروف پیدا کی پدې کې ناغه بیا معانی هغه الله پکې واچي لکه څنګه چې ونه کې خبره کېده کنه اننی ان الله هو الاخوان. دریم دا دې ان یظهر تلک الاعضاء واحوالا د اعضاء کې تاسو احوال او حالات په پیدا کی چې دغه عمل نو بیا پاره باندې پاسو په ښکاری چې دا انسان نشي وي پوه هغه نخي بیا دلالت کوي چې یو دا کار کړی دی. پوه نه دا هو تفصیل ډیر آسان دی لیکن معتزله هغه ته دا ډېر ګران شوی دی. وای امام رازی بیا لیکلی دا نقطه شیخ هم لیکلی خپل تفسیر کې وګورئ نه کړی چې ما دا کم نه لیکلی دا خلک دا وی کړه شیخ پر نقطه دا ولیکن دا امام رازی دا چې په څو وجه باندې دا درې اعضاء ذکر کړل دي. درې اعضاء دلته اعضاء الثلاثه وعقول لا شك ان الحواس خمسه زدایم چې شک نشته په دې کې چې حواس خمسه دي سمع بصر شم ذوق لمس. بویول دی او ټاشنګ دی کنه او ذوق په جواب باندې اورېدل راغنو خو تاسو معلوم دي. خو په دې ټولو کې سرداران چې مشران دادری دي ټول دې درو ته ورګرځي. آله د لمس چې کوم دا هغه سرمندا الله حواسو کې دا سمع بصر او لمس ذکر کړل. ها اهم به درې ذکر کړل، ذوق او شم دا ذکر نه کړو، دا په لمس کې داخل دي کنه. دا بویول او ذائقه دا په لمس کې داخل دي کنه ځکه سرمن تر واغسته. ها دا نور وضاحت کړل موږ غپریدو. اول گواہی چې په انسان باندې کی کنه پتونانو طالب به دې باندې رسو وضاحت کوم. امام رازی چې دا ته مراد واخلنه آیت کې ډېر سخت وعید دي شدید په زنا کولو باندې ځکه چې سړی په تلو باندې په دغه باندې پتونانو باندې ورمخې کیږي. دا وقالوا لجلودهم ودامالکان بو وایي خپل سرمون دا ظالمان لما شهدتم علینا تاسو ولې گواہی وکړه په موږ باندې دا وجه سزا نغیب وای طاقت د گویا راکړه د مولا غي الله غزاد او چې هغه طاقت د گویا طاقت د خبرو ورکړي ارسلام او هغه الله تاسو پیدا کړی پاول باندې هغه تاسو به واپس کولی شئ. الله حکایت دلته کوي خبره نقل کوي
ته سوچو کنه دا حالات راتلو وای الله ته مخکې خبر کړي دا انذار دی کنه دا نه انذار دا څه پیدا شته شته کنه تاکي تقوا نه راځي کته سړی تاکي تقوا راشي که سړی نه عادیانو سمودیانو په لار روانه بس بیا به دغه انجام نو عادیانو هغه بد عادیان چو نیک خو الله بچ لګنه دا د اعزاء بیانات تخویف کې دا داخل دي خطر اخره پورې اخروی او دا کسان چې کم دی ورته د الله دشمنان راځي مشدی په خپل سرمنو ته وایي تاسو مونږ باندې ولې گواہی وکړه دنیا کې چې ما کې مې کاتی کړی تا وایي راخکار کړی 2 نمبر کارونه ټول کړی ټول عمر دا ولې تا وایي چې ما 2 نمبر کار کړی هم نه کول تاسو لبکاري زمونږ طرف هم دا کړل دا سوال تعجب دی یا سوال توبیخ دی رټنه را پاره ته خو عجيبه زماله سه زما خلاف گواہی کې بیزاوی دلی ګری ملامت کوي بدی د خپل اندامونه د خپل ازاج کله بدی پدی باندې گوايو کې دا وخت به د اندامونه جوابو کی ابن کثیر وی جواب بدای سرمنی بوي انتقنا الله الذي انتقنا گویا کوي مونږه طاقت د گویا را کړي الله الذي غزا تنتقش طاقت د گویا ور کړي کل شی ارسام ایو په گوايوږي دې کې بیا نور دا حدیث بیا پیش کړل تو بری هم دلته پیش کړل کم جما وختي بیان کتا سوتا دا حدیث ابن کثیر ملکی کنا بل ابو یعلا حدیث پیش کی کله چې ورځ قیامت کړی شنو کافر ته بدا مولنا پیش کوي شابه انکار کی جګړه وکړي الله بده دا ستا گاونډیان دي اې تا باندې گواہی کوي چې دا غټ کافر روزن دي کو هي به کافر به دین دروغ وي ستاده بال بچوي انا دین دروغ وي بده به قسمونه شروع کین الله بوله خپل بندگی اندامونو په لګیا شي ورته وردن کی ټیک ته حالات به کافر سردا سے راضي لیکن سند کے دراجان بلا حسم ضعیف راوی دے سو مهاجرین رالل دغنا واپس حبشینا هغه تخلق ویل شهر موږ د ناشنا خبره بیان کې په حبشه کې مسلی دي سزوانانو لاره کې ناسو یو بوډه روانه واغې سره سعودي کسانو سره زیاته او که پسرو سره سبوجه وای جسه شو هغه دې ما دک نه راو ته وې بوډه وته وې تاسو ته پته ولګي ورګه کله چې الله پاک کرسی کې دی او مخکنه رسنی خلک راځم کې لاسونو خپې تاسو ګویان شي تاسو ته پته ولګي تاسو ما سره سوک ما سره ظلم وکړو وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لري شادي وې بوډه هم ریشاوی دي هغه خلک چره الله پاک غیله غټنه ور کوي چې زور اور خلک په کمزور ظلم کوي ای غټنه مو میخه دا حدیث کمزور ہے ابن کثیر هذا حدیث غریب من هذا الوجه په دې سره سره دا کمزور ہے بل سند بیا دا پیش کړ ابن ابي الدنيا ګور مخکي هغه ای ور کړی دا کل شین هر اسلام کم څه لګوي ور کړی سمرقندی ان تقد دواب سرورم طاقت د ګوي ور کړی او نور سيزون الله یا ان تق کل شی مما نتقا اکم سيزون چې خبرې کینه غله طاقت د خبر الله ور کړی امام بیزاوی چې موږ په خپل اختیار باندې خبرې نه دی کړې بلکې الله موږ ته خبرو کې نه موږ خبرو کړې او دا ناشنا خبره نه د الله د قدرت نه لري خبر نه هغه ارجون دي سله طاقت د ګوي ورکړل و هو خلقکم لو اول مره واغ الله تاسو په اول دل پیدا کړی و تاسو یې سيزونه نه و سمرقندی وی الله تاسو پیدا کړی دا دنیا کې بلا خبرې کړی تاسو هم خبرې کړی دل دی اوس منګه کوو سمرقندی نه مانه کې تاسو کې جون واچو قرطبی دا مانه کې تاسو وبوي سايس کې وې دعا دا غنه ورو الله باغ وخه جوړ کړم انتا خبره شروع کړم ناغزاد چې په دغه وبونه په انسان جوړولو قادر دی ناغه د اعضاءونه وازونه مباشر شي هغه څنګه دي امام رازی وی غزاد چې سازو پیدا کول او استادو په گویا کول قادر دی دنیا کې تاسو خبرې کړې دي نه په دیم دلبان استادو خبرو کولو تاسو نه په आवाज ایستو باندې هغه قادر دی دا خو څنګه ممکنه خبره نه ده دې ځکه خبره ده دا کلام چې هو خلقکم اول مره دا کلام د جلود دی کنه دا نه وی دا الله خبره ده دوه احتمالات دي مان بیزاوی دوه صحیح دي کته وی دا کلام دا جلود کینوم ټیک دا کوي نه جمله دا الله په دې کې ادخال الهی کړی دی خپل خبره نه باسره ټیک تا نقصان هونه پرې باسي معنی کې کنه که شرمنده خبره کی غلطه ده
صحیح کی کنه الله کې نو هم صحیح ده کنه دغه خو غلط نشته او سم مسله نه جوړیږي بګه ها و الیه ترجعون یواده الله د تاسو واپس دي الله د تاسو واپس دي مرګ نه دا جمله د قران کې بیا بیا راځي کړه سوچ کړی کنه پدې هم سوچ کړل دي پلان کې ځکه خزم مړ شو پلار وی چې نه دا بزو خپل کلی کې خاخومه ځان سره زماړو دغه دنیا کې بل خدای وي نه داخله کې مړ کېده خو هغه ځان لبود لګنه روحونه باغې وي چې دا بر نه زیاده مال راځي ټول الله لذي مسلمان نه کې کافر ټول غره هغه ځان ته وړي خپل خو غوړتلې نشي راغنه دغه ورته زورونه لګو تور جون ته بځه چې ته جمل هدا سل الله ممنه 200 زله ممنه زه بکم خو غلب نه غزه خاص تا نمبر نه پستا د شیطان به مثال بتاو اول خدای دینا او کو ویزه خدای منځستا روح ته غزان لبوزي کنه چې دا ما بندل مال دی شي د کنه بوزي اغلب واپس دی ها دا الله بندگی کو چې واپس روانه ګورځي بنال تاسو بل خو اتلې نشي ګوره بل د لار نشته دا یو لار دی دا ډېر د کار خبره ده او چا کې نصیحت د نه سړی واخلي بل چا بندگی مکو دستانه پکاريږي چاله چیزې چته چا سره ډډه لګي نه دا غسر د وفادار شه وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم وما كنتم ان تستترون چې پرده مو کړې وي حیام کړې وي ځانم پټ کړې وي ستاره پردې ده وای کنه ستیر هغه الله ستار غلط ته ستیر تستترون اذا ذو پرده کړې وي بل مانو کوم رستو بلا معنی مفسرینو اندر خبر نه شرع علیکم جگوای بوګي بتا سو باندې د دې یو نه جگوای بوګي بتا سو باندې ان تاسو پرده کون کې نه وي نم پټو ځانو تاسو پروا نه کوله چې دا سيدون مله په مونږ باندې گواہی کوي تاسو خو زمون په مخ کې کول د خلکو پروا هم کوله خو زمونږ هم نه کوله سانه معنا دا تخویف سے تخویف وما كنتم تستترون تستخفون ځان پټون کې په دنیا کې یا تاسو نه تستترون تتقون ځان بچ کون کې تستترون تظنون مانم دا امام توبری لیکي ابن جرير صحیح معنا تستخفون ځانم نه پټاو ځان د ګناهونو د حرامونو نه پټاو نه یره د خبره چې مونږ باندې به گوايو کې د مسترګې غوګونه اندامونه ځانم نه پټاو ما لګیا و تاسو اړم و ځان د خلکو نه پټاو ځان د خلکو نه پټاو لیکن اندامونه نه پټاو سمرقندی ما کنتم تمتنعون تاسو باندې من کېده تاسو داړو یقین نو قرطبی دام جایز دي دا وینا د جوارح وي او دام جایز دي چې وینا د ملائکه وینا د الله ټیک ده انده دې خبر نه شرع علیکم چې گواہی بو کې بتاو سبانه پر د قیامت سمعکم ولا ابصارکم وګون استاسو نظرون استاسو سرمن استاسو تاسو دا په وهم ګمان کینو تاسو په دنیا کې تقوا نه کوله چیرې ور ځان دامونه په مونږ باندې گواہی کوي هدینه پټشا ځانم د ګناونو نه بچ کوه غم نه پرې خو دل گواہی نه یې د خلکو نه خمزان پټاو لیکن د اندامون نمزان نه پټاو دا معنا امام بیزاوی کړي کنتم تستترون عن الناس عند ارتكاب الفواحش کای چې پلیتی او پلیت کار بده کو د شرم د وجه د خلکو نه بړځان پټاو لیکن د اندامون نه خدان نشه پټولې یو خطرې دې کنه تا خو په اندامون وکړ کو کنه نه اندام خو استاد خو الله تعالی درکړل نه دی تا امانت کې خیانت ولې وکړو تا نه وایي ته پوښ کیږي تا دې وجود سره سکړې دي ابن کثیر دا سرمن نه اندامونه خپل مالکان له جواب ورکړي چې تاسو زموږ نزان نه پټو ما کنتم تتکتمون منا تاسو زموږ کتمان نه ګرام نه پټو کم کار چې هم کو کنه زموږ په مخ کې مخکاره بار کو کفر او معاصی زموږ په مخ کې ښکارا بار کړو دي اړو پروام نه کولا بے پروا تاسو د دینا چې دوی په موږ باندې گواہی کوي ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون لیکن تاسو خو ګمان یا کافر شي کین الله نه پوهیږي په ډېر کارونو چې تاسو کوي عالم الغیب او شهادت تفسیر بدلی دا د خپل احکار شي کافرانو بداوي چې کله موږ پټي پټي خبرې کوو نه الله نوري چې کله موږ پټي خبرې کوو الله نوري کوي چې موږ تیزه کوچغه وخونه بیا الله اوري حدیث په دې کې شته نه آیت دا نازل شو چې وما کنتم تستترون
دا دوه ثقافیان راغلو، درې کس راغلو. نبی ابن مسعود وی صحیح حدیث ته چې ما د کعبه پردو کې ډډوال او پردو کې ملاسومه درې تنرال د قریشونه او سره دوا داغي دغه رالل لوري چې په وادي زمان رالل، یا یو ثقفي او دو قریشانو، ثقفي عبد یا لیل د صالبي وی او کوم چې زمان دی ربيعه او صفوان بن امیه دی رالل. خبر ابرو غټه غټه وي واز دې پر وړېدلې وي، زړونه خالی و د پوینه څه خبره شروع کنا یو وي هغه الله ودم خبره وړي کنه ناغه دوه تو وي کله چې مونږه आवाज پتیزه کو کنه نو اوري اګه مونږ په دمه خبرې کو نو بیا نو اوري نه یو ته وی کاغه چرې سوور نه ارسو بیا اوري. بیا دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت دی په جواب کړه چې ما دا دې بکواس کی هغه پټو ښکارا او هغه هر څه خبر ده هم تا به هندوانو وي زمونږ د باغوانانو د بيدبای سيزونو پته نه لري وړو وړو خبرو اځه لګي کولو کې کلوې د زرینا قران خدا وایي چې پان رب وای نو مله ته پته ذرات ورسې نه مله ته ده صغیر او کبیر دا شپه ورځ دا ته دي هغه ته ورس سپینټا کا پراتی نه تیارو د دیوالونو دا جامع دا وتا ته مخه ته هغه ته ورس هغه درنه دنه خبر ده تا ته چې کوم وسوسه کیږي الله قران کې زدا غنه خبر دی. وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. وذالکم ظنکم الذی ظننتم او تاسو دا ګمان چې الله نه پوهیږي په باندې خبرو باندې کنه ظننتم بربکم چې تاسو ګمان کړو د خپل رب په باره کې ارداکم هلاک کړی تاسو دی ګمان دې تبا کړم فاصبحتم من الخاسرین شوي تاسو تاوان یا نقصان یا لړۍ جهنم ته د دې نه بل وی نقصان شته دی. تاسو چې کوم ګمان کړو چې الله پاک په دې سيزونو باندې نه پوهیږي تو بری رامانه کړي من انه لا يعلم كثيرا مما تعملون نه دغه ګمان تاسو تبا کړی تاسو پدې کې لګیا شو بلا حرام د حرام ارتکاب مو کو الله ډېرو کارونه منې کړو یا کارونه تاسو وکړو. دلته کې د ځوان قسمونه خلق بیانې ځوان یو حسن دی ځوان فاسد دی کنه. ځوان حسن دا دی چې الله نه د رحمت او د فضل امید ساتي، ځوان فاسد او قبیح دا دی چې د الله نه الله بارے کې دا ګمانو کې چې هغه نه څه زونه پړتي هغه تخکار نه دي دا ګمانو کې دا غلط ګمان نه نشوي تاسو نن راځي الخاسرین نقصانیانو تباہ کیدونکو نام. فإن يصبرون پس کچری دی صبر کی پدې ور کې الته وخت دی تیری جهنميان کنا نو سمسره نشتا اګه صبر نکي کوکار وي چې رمون بار کې اردا کوم تاسو دې تبا کړي فالنار مسولهم نو ورستا او ز پاره ټکانه دا سمرقندی. فإن يصبروا على النار کچری دی صبر کی دا پس روخ کا ها على النار دا پس روخ کا تاسو کو پاور کې صبر کې وې ځان ټینګ وې هغه ستاسو ټکانه ده کنه کوي نو مو ستاسو د پاره ټکانه ده اوبه روح کا که پر یادونه کوي او کنه ځان ټینګي و ان یستعتبوا کدی دنیا ته واپس وغوړي یو معنا ده چې الله پاک موږ دنیا ته واپس کې موږ ځان سمو ټیکيګو نه کان کیګو نه دنیا ته واپس نشته وخت ستانه تل دی فما هم من المعتبین ندی دنیا ته واپس کیدون کی معنا دا غشوخه من المرجوعین الى الدنيا يسأل العتبى طبری سمرقندی دا معنی کی یا و ان یستعتبوا کچری دی عذنا پیش کی الله پاک دا بانی کی فما هم من المعتبین ندی بانی بنش قبلولم دوی معنا دا شوخه بانی یا د دین دا وخت شي مطالبه وکړي چې الله پاک رضا کې دا غوسه د پکې دا به دین قبليږي حضور نه مان راضي د غم سګي راضي ها اوس ګوره رستونه روانه معنا بګو دغه چې ټایم لګره لازم پیګنه بیا پس کې چره دی صبر کوي نو ول دې د بار ټکانه نه کنه دا مسوخه بدل دی 200 دل تیر شي وي مسوا اګه صبر نه کوي کنه کچری دې صبر کوي کنه ول دې ټکانه ده
و ان یستعتبوا کچر دی پیمانتیا ښکار کی عذرونه پیش کی یا دنیا ته واپسی وغواړي درې واړه معنی کیږي کچر دی پیمانتیا ښکار کی یلته کې فما هم من المعتبین ذی پیمانتیا بنشي قبلولم ذی عذرونه بنشي قبلولم پیمانتیا ښکار کوي لفظی معنی ته ګوره صرف لفظی معنی فإن عرضون کچر دی مخواړه پیغمبر استا خبره دا کافران نه مني نو اوا یو ته یا در کوم تاسو دا هغه چغینا دا عذاب دا چغینا پشان دا چغینا دل شی و پادیانو سمودیانو کله چې دی عادیانو سمودیانو دا دغه رسولان راغلو د مخ کې طرف نه دغه د شا طرف نه چاپیرنا په دې بیان سره راغلو چې تاسو یې باز مکه د الله نه سیوا د بل شام ناغیو ته ویلو چې زمونږ رب غوښته رسولان را لېګل نخامخا رسولان به ملائک را لېګلې وي تاسو به نه را لېګلې فإنا بما ارسلتم به کافرون کې موږ پاغه سره تاسو پر لېګلې شي وي کافرون کار کوونکو هر چې عادیان دي نه تکبر او په مکه کې دا حقا وی ول سو زمونږ نه زیاتو چتی په طاقت کې آیا دې سوچ نه کوي چې کین الله دې پیدا کړی دي هغه د دین ډېر زیات سخت په طاقت کې وکانو بیاتنا یجحدون او دې زمونږ آیاتونه انکار کوو نو لګره موږ په دې باندې سیله تیزا پاغرض اوس پیرو کې دره پاج موږ اوس کوی ته عذاب درسوای په جن دنیا کې خامخا عذاب د آخرت زیات شرمون کې دي او دې بال ته امداد نشو کوله ورته پیاوا او چره د عادیان تبا واما سمود هر چې سمودیان دی فهدینا موږ غیته د هدایت لارو خولم ما پوی کړ الله با کوي فاستحب الامانا غوندوال خوخ کو الهدى د هدایت په بدل کې ناګه کړه ایله چغه د ذلت د عذاب بما كانوا يكسبون دای ګناونو دوی چې دی کول مخلصین نجات ورکړه د عذاب نه که هم چې ایمان په دغه رسولانو راوړو وکانو یتقون اغید الله د عذاب نه یریدل فکم چې بجم کړی د الله دشمنان ورته فهم یوزعون غیب تقسیم کړی شي په ډلو کې تر دې چې کله هغه تاذر شي شاهد علیهم سمهم گواهی بو کی په الله په دشمنانو باندې غوګونو دا یو سترګې دا یو سرمنه دا غي پای عملونو چې دی کړی دي نه دا کافر به خپل سرمنو ته وای تاسو ولې گواهی وکړه په مونږ باندې سرمنه بو ته وای مونږ له طاقت د گویا غیر الله را کړی چې هغه سي سره گویا طاقت ور کړی دی هغه الله تاسو پیدا کړی په اول ځل هغه تاسو واپس کولی شئ سرمنه بو یا الله یا ملائکه او نو تاسو چې ان دیکھنا مو کولا یا ځانم پټو د دې خبر نه چې گواہی بو کی پتا سو باندې غوګونه تاسو نسترګې تاسو نه سرمنه تاسو لیکن د هر سبا وجو تاسو ګمانو چې کین الله نه پويږي پټه راغ سوزنه تاسو کوي او تاسو هغه ګمانو چې ګمان مو کو د خپل رب مبارک هلاک رہتا هو دې ګمان فاس باتم نشه تاسو تا ونیانو نه کچې دې صبر کی پور کې کنه کین اور دې ټکانه دا کچې دې په مانتیا کار کې دې په مانتیا باندې قبولولې سبحان